نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، د رمضان مبارک میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې زه به تاسو ته درې خبرې عرض کول غواړم. اوله خبره چې کوم دی د دعا په باره کې، دویمه خبره د اعتکاف په باره کې، او دریمه خبره د لیلة القدر په باره کې. لومبنۍ خبره زما عزتمندو، نن د مسلمانانو معاشره کې چې کومه پریشاني ده او هر یو مسلمان په پریشانۍ کې اخته دی، انفرادي طور باندې هم او اجتماعي طور باندې هم. انفرادي طور باندې هم هر سړی په پریشانۍ او بې اطمینانۍ او بې چینۍ کې اخته دی. اجتماعي طور باندې هم مسلمانان په پریشانۍ او بې اطمینانۍ او بې چینۍ کې مبتلا دي، چونکې د دې مختلف اسباب دي چې د هغې نه یو سبب دعا پرېښودلو هم دی. د الله رب العالمین نه غوښتل نه کول. نبی علیه السلام او اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې هغې ته به کله هم ضرورت راپېښېدلو، څه مشکل به راغلو، د دې به لومبې د ټولو نه اول کار د الله رب العالمین طرف ته متوجه کېدل. 2 رکعته صلات حاجت مونځ به یې کولو، بیا به د الله رب العالمین نه غوښتل، وروسته به د هغې نه بیا نور اسباب او ذرایع اختیارول. چونکې زمونږ حال دا دی چې موږ ته کله هم څه پریشاني راپېښه شي یا څه مصیبت راپېښ شي، د ټولو نه وړاندې ظاهري اسبابو طرف ته موږ منډې وهو، چې کله فلاس باندې موږ له سره نشي، اسباب اختیارولو باندې خو ستړي شو او هم مایوسه شو، نو بیا د هغې نه بعد موږ د الله رب العالمین طرف ته متوجه شو. که بیماری راپېښه شي د ټولو نه اول موږ د ډاکټرانو، حکیمانو، طبیبانو طرف ته رجوع کوو، چې کله د هغې نه ښه مایوسه شو نو بیا راته دعا رایاده شي. د ټولو پریشانو او مصیبتونو اصل علاج د الله رب العالمین نه غوښتل. نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی دی: الدعاء مخ العباد. دعا خو د ټولو عبادتونو نچوړ او مغز دی. نو زما عزتمندو، چې کله یو انسان ته څه مشکل مخې ته راشي، څه مشکل راپېښ شي، د ټولو نه اول د الله رب العالمین ته متوجه کېدل، د الله رب العالمین نه غوښتل، بیا د هغې نه بعد نور اسباب او ذرایع اختیارول. اوس دعا دپاره یو خپل آداب دی.
او بیا د هغې نه بعد نبی علیه السلام موږ او تاسو ته د دعا د قبلېدو مختلف وختونه ښودلي دي. نمبر 1 د اذان او د اقامت په منځ کې دعا الله رب العالمین ضرور قبلوي. چې کله مؤذن اذان وکړي یا یو انسان په خپله باندې اذان وکړي نو د هغې نه بعد دې انسان ته پکار دی چې درود شریف ووایي او د درود شریف نه بعد بیا د وسیلې دعا ووایي اللهم رب هذه الدعوة التامة تر اخره پورې دا دعا ووایي او د هغې نه بعد درېیمه دعا د خپل ځان دپاره وغواړي نو الله رب العالمین به دا درود شریف هم قبلوي د وسیلې دعا هم قبلوي. درېیم نمبر چې موږ کومه دعا غواړو الله رب العالمین به هغه دعا هم قبلوي ځکه الله رب العالمین ډېر کریم او رحیم ذات دی. هغه داسې نه کوي چې زمونږ او ستاسو دعاګانې قبولې کړي چې هغه درود شریف او د وسیلې دعا ده او زمونږ دعا رد کړي ځکه هغه ډېر کریم او رحیم ذات دی. که موږ او تاسو ګورو په دنیا کې یو سړی چاته تحفه پیش کړي 3 ډالۍ په تحفه کې پیش کړي نو هغه تحفه چې چاته پیش کړي چې دا 3 ډالۍ نو هغه انسان داسې نشي کولی چې هغه 2 تحفې قبول کړي 2 ډالۍ په دې تحفه کې قبول کړي او یو ډالۍ د انسان ته راواپس کړي. نو چې په دنیا کې یو انسان یو بادشاهي وقت داسې نشي کولی او داسې نه کوي نو الله رب العالمین ډېر کریم او رحیم ذات دی ضرور به زموږ او ستاسو دعاګانې قبلوي. دغه شان د فرض منفذ هم د قبولیت وخت دی. انسان فرض مونځ وکړي په دغه وخت کې مختصر دعا وغواړي. دغه شان د سحر پېشمني وخت هم د قبولیت وخت دی. الله رب العالمین آسماني دنیا ته راځي او په خپل اواز کې څوک شته دعا غوښتونکي چې زه د هغه مراد پوره کړم او دا اواز هر ورځ او هر شپه لګولی شي. یوسف علیه السلام رونو په یوسف علیه السلام باندې ډېر ظلم کړی و. کله چې 40 کاله بعد هغه راز ښکاره شو د یوسف علیه السلام مبارک کمیس کور ته راوړی شو او د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې ولګولی شو نو د یعقوب علیه السلام د سترګو مبارکو هغه نظر چې هغه تللی و هغه واپس راغلو. نو د دغې نه بعد د دې د رونو د یوسف علیه السلام د رونو راز ښکاره شو. هغه ټول رونه په خپله غلطۍ باندې اقرار وکړو او پلار ته کېناستل او بابا جان ته وایي قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. یعقوب علیه السلام ورته سوف استغفر لكم ربي دغه وخت یې استغفار ونه کړل. وی فرمایل ډېره نږدې ده چې زه به ستاسو دپاره استغفار وکړم. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی
چې یعقوب علیه السلام د سحر پېشمني وخت کې د دوی په حق کې استغفار وکړو او حضرت یعقوب علیه السلام به دعا وغوښتله او زامنو به آمین ویلو. الله رب العالمین د دې هغه دعا د بچو په حق له قبوله کړله. نو د سحر وخت کې ډیر د قبولیت وخت دی، د پېشمني په وخت کې دا ډیر د قبولیت وخت دی. انسان له محرومه کېدل نه دی پکار. عام ورځو کې انسان نشي فاسدی. نو د رمضان مبارک میاشت خو د غنیمت میاشت ده. انسان د پېشمني دپاره د خوراک اسکاک دپاره باسي، مخ او لاسونه وینځي، دې سره د سر مسح وکړي او خپې دې ووینځي. پوره چاراندام وشو 2 رکاته 4 رکاته چې څومره دته موقع ملاویږي هغه رکاتونه دې وکړي او بیا دې د الله رب العالمین نه د دنیا او د آخرت د مسلو حل په دغه ټیم کې وغواړي. الله رب العالمین به دغه دعاګانې قبول کړي. دغه شان د رمضان مبارک میاشت کې د روژه ماتي په وخت کې هم د قبولیت وخت دی. نبی علیه السلام مبارک ارشاد فرمایي 3 سړي داسې دي چې د هغې دعا نه رد کیږي. په هغې کې لومبنی سړی الصائم حتی یفطرو، د روژهدار دعا د افطار په وخت کې دا الله رب العالمین قبلی. دویم سړی والامام العادلی، بل د عادل بادشاہ دعا هم نه رد کیږي. دریم سړی ودعوت المظلوم، د مظلوم دعا هم نه رد کیږي. د مظلوم دعا الله پاک د اسمانونو نه پورته اوچتوي او د اسمان دروازې هغه دپاره کلاولی شي. الله رب العالمین فرمایي زما د په خپل عزت باندې قسم وي زه به ضرور د دې انسان مدد کوم، د دې مظلوم مدد به کوم ولو بعد حین، اگر که د څه مصلحت په وجه باندې پکې څه وخت ولګي. زما عزتمندو د افطار د روژه ماتي په وخت کې دعا غوښتل خو د زړه په شوق باندې د الله رب العالمین نه دعا غوښتل. الله رب العالمین د هر انسان دعا ضرور قبلی. زما عزتمندو د الله رب العالمین نه دعا غوښتل دا زمونږ او ستاسو دپاره لازم دی چې د الله رب العالمین نه وغواړو. په دې الله رب العالمین خوشحالیږي هم او اونده ته الله رب العالمین هر څه ورکوي. الله پاک ته موږ ټولو ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د دې نه بعد به انشاءالله د اعتکاف په باره کې بیان کوو، بیا به انشاءالله د لیلة القدر فضایل ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.